صدق الله العظیم. د ټولو څخه مخکې نن قائد ملت اسلامیه ته موږ خوش آمدید وایو چې د بین الاقوامي دنیا، د صهیوني دنیا، د یهودي دنیا، اسرائیلي دنیا د هغه ټولو د دباو باوجود دغه تحریک ته یو داسې شکوک پیدا کولو باوجود د پر سرزمین پشین باندې قدم کېښو. موږ د شکریه ادا کوو او د پشین خلکو ته د مبارکۍ لایق یاست چې په 2018 کې بین الاقوامي اسټابلیشمنټ او زموږ خپل اسټابلیشمنټ د هغه مقابله تاسو وکړه چې قومي او درې صوبایي مې راول او بیا اوس په 2024 کې تاسې د دغه دواړو قوتو مقابله وکړل. موږ خدا وایو چې قائد ملت اسلامیه او درې سره قومي د مولانا کمال الدین صاحب صاحب هم موږ ګټلی دی، د پشین والا ګټلی دی. دا ستاسې مقابله، دا ستاسې جدوجهد، دا زموږ د علاقې د ملکانو خانانو د نوابانو سردارانو د دې سره نه دی، بلکې په والله ستاسې دغه جدوجهد د بین الاقوامي اسټابلیشمنټ د یهودو، د هنودو، د صهیوني دنیا، د یهودي دنیا او د قایدیاني دنیا مقابله سرزمین پشین وکړ. ته د مبارکباد وړ یاست. موږ ته یوه خبره کوو، د خبرو والا راغلی دی، خبرې به د خبرو والا کوي. د دنیا دا دوکه چې یو طرف ته په اسرائیلو په فلسطین کې زما او ستا مندې خوندې، هغه د دوی سکولونه، د دوی کالجونه، د دوی لوڼې، د دوی په سکول کې هغه استادانې، هغه د سکول طالبانې شهیدانوي. بل طرف ته یو معمولي خبره راخستې ده چې په افغانستان کې دلته د انساني حقوقو مسله ده، طالبانو د ښځو د نجونو سکول بند کړی دی. او بل طرف ته چې یوه ملاله هغه په یو ګولۍ ویشتل کېږي. پوره دنیا د ملالې ډرامه په ټوله دنیا باندې خورئ. موږ نن دې یهودي دنیا ته، دې دروغجنې دنیا ته دا وایو د دې سټیټسه که چیرې انسانیت دې پېژنئ، که چیرې انسانیت تاسو یا هومن رایټس دغه واقعیتا پېژنئ، نو نن د غزې سکول ته ونیولې. نن د غزې په سکول کې هغه نجونې چې تعلیم کوي، که واقعیتا تا سره انسانیت شته یا ته د انساني حقوقو پسبرداره یې، نو فرمانبرداره یې، بیا هغه زما خوندې وندې ته په غزه کې چې د ننه پورې 15,000 انسانان مسلمانان شهیدان شوي دي، په هغه کې 80% هغه یا د ښځو دی یا د بچیانو دی چې د دنیا په یو قانون کې نه ښځه څوک ویشتلی شي نه بچی څوک ویشتلی شي. د فلسطین مجاهدین چې څومره وژنې، څومره شهیدانوی. دویمه خبره دا ده، موږ دې خلکو ته وایو تاسې جمعیت علما دا باندې بازۍ مه کوئ، دې سره کیل مه کوئ. دا ډېر یو غنیمت وبولئ چې نن موږ دغستۍ په جمهوریت غاړه ایستلې ده. تاسو ویل چې جمهوریت دی او د هغه جمهوریت کې موږ لګیا یو. نن د جمهوریت د لارې ما عین قانون ته نه پرېږدې، زما ووټ غلا کوې، زما په ووټ باندې ډاکه ویې، بیا به مرکې کوې. دغه ستا پلار امریکه به ستا په سر ولاړئ، دا برطانیه به ستا په سر ولاړئ، دغه اسرائیل به ستا په سر ولاړي. بیا به ته ماته دا وایې چې راسه ما سره په جمهوریت کښېنه، همه شموله حکومت جوړ کړه، راسه اسمبلۍ له ځو. که کله دا خو اوس اشارې دي، بیا قاید دا مجلس حافظ صاحب وکړي چې هر څه ته تیار یو، جیلو ته تیار یو، و زخمو ته تیار یو. یوه بله هم پسې واوره، بیا موږ تورې اخیستو ته هم تیار یو، بیا به موږ ټوپک هم اخو،
بیا که موږ توره واخیستل ستا پلار امریکه به داسې د دې ځایه تښتي د ملک خداداد پاکستان نه لکه د افغانستان څخه چې وتښتېدل په افغانستان کې د غومره په زور راغلي ول نن که ته ماله راغلی زه تا پېژنم نن که ته پر ما فیصلې کوې یا د بازار د پیسو جوړ کړی دی د پنجاب فصل دې جوړ کړی دی 4 فصل اخې یو وار یې په الیکشن کې اخې بیا د الیکشن بعد په کیسو کې اخې بیا د هغه بعد په کیسو کې اخې 4 فصله نن د پاکستان عیني اسمبلۍ نه چې څوک ځي د 4 فصله به تېرېږي 4 فصله به دی یو وار پیسې ورکوي په اربو کربو دنیا کاروبار جوړ دی دغه کاروبارونه دا نه چلیږي د پاکستان عیني اسمبلۍ د پاکستان کامل اسمبلۍ دا به د عین د لارې د قانون د لارې دا موږ ګټو دا نن عوامي اسمبلۍ هم ده دا نن اسلامي اسمبلۍ هم ده دا نن مذهبي اسمبلۍ ده او دا مذهبي اسمبلۍ دغه اسلامي اسمبلۍ دغه عوامي اسمبلۍ دا به په ټول پاکستان کې شروع کیږي بیا به مرکې کوي بیا به جرګې کوي بیا به ستا خبره څوک نه اوري دا د قائد در حکمه پورې موږ انتظار کوو په آخره کې زه د پښین جماعت د پښین هر فرد د پښین هر بچی د پښین که په کور کې ناستې زنانې دي موږ د دې ټولو شکریا ادا کوو چې نن دوی د اسلام هغه کله ثابته سول چې نن دوی هغه یهودیانو هغه عیسایانو هغه صهیونیانو چې د قائد مخ د عیني اسمبلۍ څخه بنداوي خوش قسمته خلک تاسې یاست چې په دوی نن د یهودو وس هم نه رسېږي او د اسرائیلو وس هم نه رسېږي د امریکې او د برطانیې او هغه د دلته د دې د بچیانو وس هم نه ورسېدی دوی قائد ملت اسلامیه د پاکستان اسلامي اسمبلۍ ته ورساوي موږ د پاکستان په اسمبلۍ کې یو قائد پر 380 باندې باری دی چې دی موجود وي ټول جماعت په اسمبلۍ کې موجود دی انشاءالله والعزیز هغه ارمان به دې ونه کېږي چې ته وایې ما علماو مخه ونیول دا یو قائد دا ملت اسلامیه دی دا د ټول اسلام ترجمان دی دا د ټول اسلام عظیم مجاهد دی دا د ټول اسلام هغه قائد دی دا نن په اسمبلۍ کې دی ټول جمعیت علما اسلام په اسمبلۍ کې دی په آخره کې زه ور بیا د صوبایي جماعت د ضلع پښین او د پښین د عوامو شکریا ادا کوم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین